قبل از اعلان نبوت و بعد از اعلان نبوت جمهور علما په دې چې انبیا هر قسمه صغیره کبیره ګناهونه پاک دي. آدم علیه السلام په غنم چې کوم خوړلی هغې ته به خطا نه وای، هغې ته به ګناه نه وای، ایمان نه به لاس ومینځي، دې ته به لغزش وای. لغزش ته وایي ښویېدل چې سړي خپه وښویږي روان ښویېدل به وایي دې ته. بهرحال حضرت موسی علیه السلام عرض که یا ربه زه به داسې خوله چېرته پیدا کوم چې په هغې باندې زه ګناه نه کوم، تا نه په هغې خولې دعا کوم. واوره په کلنو غوږو سره واوره او زړه په ګلدسته کې دې خبرې ته ځای ورکړه. الله ورته فرمایي یا موسی علیه السلام ما نه په هغې خولې دعا غواړه په کومې خولې چې ته ګناه نه کړې. و یا ربه داسې خوله زه چېرته پیدا کوم چې په هغې باندې زه ګناه نه کوم. ممکن څوک داسې دی؟ الله اکبر. رب کریم څنګه بهترینه خبر ورته وکړله. الله رب کریم ورته فرمایي ای موسی علیه السلام ته خپل ځان دپاره په نورو خلکو باندې دعا کوه، نو بل کس چې تا ته دعا کوي نو په هغې خولې خو یې تا متعلق ګناه نه ده کړې، هغه خوله خو تا دپاره پاکه دی، ستا دپاره ګناه شوی نه ده په هغې خوله باندې، په هغې خوله باندې تا ګناه کړې نه ده، نو دا داسې ده لکه په دې خولې چې ګناه نه ده شوې او داسې دعا زه قبلوم. الله اکبر. ما عزتمندو څه داسې مقامات وي چې انسان له خلکو نه دعاګانې علي او بیا د هغوی دعاګانو ډېر غټ اثرات وي. او قرآن وایي تاسو دعا کوئ، حمد کوئ د رب کریم، الله عبادت بندگی ذکر پکې کوئ، بیا رب کریم ته تاسو څه وایئ؟ اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ په صراط مستقیم روان کې. انعمت علیهم د تا هغه بندگان چا باندې چې تا انعام کړی دی هغوی واسطه پیش کوئ خپلو دعاګانو کې. او بیا هم دا وایو ورسره چې یا الله د ګمراهانو نه مې نه کړي،